بسم الله الرحمن الرحیم. انډر پلی انډر پلی څه ته وایي؟ دا د سود کم قسم دی. د دې نه متاثره شخص لپاره په قانون کې څه ریمیډي ده؟ دا کار کوونکی د ده لپاره په قانون کې څه سزا ده؟ د دې مرګیتیا کوونکي لپاره په قانون کې څه سزا ده؟ او نورې ډېرې اهمې خبرې دا به موږ زده کوو. خو د ویډیو کتو نه وروستو د نورو خلکو سره ضرور شیر کړئ او ستاسو په وجه باندې به یو مظلوم ته خپل حق میلاو شي. دا به زموږ د ټولو لپاره صدقه جاریه. سود یا انډر پلی دا د خیبر پختونخوا پروهیبیشن آف انټرست آن پرایویټ لونز ایکټ 2016 د سیکشن 2 څلور قسمه بیان کړي دي چې په سیوا پیسې اخیستل، یعنی اصل پیسو نه سیوا پیسو ډیمانډ کول د چانه. دویم نمبر دوه شرطونه په بیه کې کېښودل، یعنی داسې بیه کول چې که تا په 2 میاشتې کې پیسې واپس کولې د دې ګاډۍ د کور قیمت دا به 10 لکه روپۍ، خو که 3 میاشتې یا 4 میاشتې بعد دې راکولې نو دا به بیا 1 لک او 2 لکه یا 15 لکه دا پیسې به پسې وای. او دریم نمبر سیز ګران ورکول او ارزان ته واپس اغستل، یعنی سیز په 10 لکه ورکول واپس ته په 8 لکه اغستل دم د دې قانون د لاندې جرم دی. او څلورم نمبر هوایي بیه کول، یعنی په منځ کې څه شي نه، کور یا ګاډۍ نه، او په سټام او یا د بارګین په هغې رسید باندې لیکل، نو دا ټولې بیې دا په اصلي کې د دې قانون د لاندې جرم دی. او د دې قانون سیکشن 3 بیا دا وایي چې دا کار چا وکړو نو هغه به د 3 کاله کم از کم او 10 کاله زیات نه زیات دې به سزا کېږي او 10 لکه روپۍ جرمانه دا په ده باندې لګېدی شي. د ده سره تعاون کوونکی معاون چې دی دا د دې سیکشن 4 دا وایي چې دی به هم دقه شانتې جرمداري څنګه چې د انډر پلی کوونکی دی. او بیا سیکشن 5 ته دی وایي چې که چېرې د انډر پلی کوونکی د دې متاثره شخص کور ته ځي، د ده بیټک ته ځي، د ده دکان ته ځي، په ده باندې خپله زور زبردستي کوي او په غیر قانوني طریقه باندې د ده نه دا پیسې د واپس اخیستو کوشش کوي، د ده په خاندان د ده په کور والا باندې بدماشي کوي، نو 15 کاله سزا او 15 لکه جرمانه دا په دې سړي باندې لګېدی شي. او بیا د دې قانون سیکشن 6 دا وایي چې دا جرم چام کړی او د متاثره شخص قانوني ریمیډي اخلي په 3 ورځې کې به کم از کم د ده پرچه درج کېږي. جسټس آف پیس د 22 ACRPC د لاندې د په 3 ورځو کې به دته انشاءالله تعالی ریمیډي حاصلېږي. او د دې قانون سیکشن 9 دا وایي چې دا جرم چې دی دا قابل راضینامه نه دی، دا قابل ضمانت نه دی او دا قابل دستاندازي پولیس دی، یعنی دا کګنیزیبل دی، دا نان کمپاونډیبل دی او دا نان بیلیبل دی. او بیا سیکشن 10 د دې دا وایي چې دا کار کله شوي نو کمې پیسې چې د متاثره شخص ادا کړي دا پیسې به په اصلي کې په هغې اوریجنل پیسو کې ایډجسټ کېږي. ورونو د ظالم لاس نیول پکار د هغې مرګیتیا نه ده پکار. سود دا په اصلي کې د الله تعالی سره جنګ دی او د مظلومه شخص مرګیتیا کول دا په موږ ټولو باندې فرض دي. کوم کس چې د انډر پلو نه د سودونو نه متاثره دی تاسو د عدالت سره د وکیلانو په ذریعه باندې رابطه وکړئ، تاسو ته به ستاسو حق میلاویږي، تاسو به د مصیبت نه خلاصېږئ. په ځای د دې چې په تاسو باندې پیسې په مخ اوړي ټیمونه باندې خلک سیوا کوي، هغې نه ښه خبره دا ده چې تاسو قانوني لار اپناو کړئ. او کوم ظالمان چې په دې مارکیټونو کې، په دې بارګینونو کې، په دې بازارونو کې دا ناستي او د مظلومانو خلکو د ضرورت نه ناجایزه فایده اخلي، د هغې د لاس نیولو دپاره زما متاثره خلکو ته درخواست دا دی چې تاسو د قانون لار اپناو کړئ. انشاءالله تاسو ته به ریمیډي میلاویږي. وما علینا الا البلاغ.